د بېنظیر د روپو نوی قسط چې دی 18,500 روپۍ چې دی دا به تاسو ته د کله نه میلاویږي. دغه شانتې ځینې کسانو چې دی په سوشل میډیا باندې تاریخ ورکړی چې د فلاني تاریخ نه به نوی قسط چې دی دا به شروع کېږي. خو په دې کې ځینې داسې زاړه کسان دي چې هغو زوړ قسط چې دی دا نه دی راغستی، خو دا ورځې چې دی دا د نوي قسط دی نو هغه بار بار وایي چې د فلاني تاریخ نه به شروع کېږي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم چې نوی قسط په رقم نه شروع کېږي او دې ځل به تاسو ته روپۍ چې دی دا به څو میلاویږي. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولی دا مخکې شیر کوي چې دا نورو کسان ته ورسي. ځکه زیاتره کسان دا تپوس کوي چې نوی قسط په رقم نه شروع کېږي. چې کومو کسانو روپۍ راغستې او بار بار دا تپوس کوي چې نوی قسط په رقم نه شروع کېږي ځکه چې اشته قسط چې دی په هغې کې ورځې واوړېدلې. ځکه اوس دا قسط چې دی دا به تاسو ته د جولای، اګست، ستمبر قسط میلاویږي. نو جولای میاشت خو تېره شوه او اګست میاشت چې دی دا شروع ده. نو چې اګست میاشت شروع ده نو دا قسط چې دی دا به رقم نه میلاویږي. په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې چې دي هم ځینې کسان ورکوي، ځینې کسان تاسو ته وایي په دې فلاني لینک باندې چې دی په دې باندې کلک کوئ، نو په هغې لینکونو په دې باندې په تاسو باندې کلک کوئ او بیا تاسو ته هغه روپۍ چې دي دا میلاو نه شي. ځینې کسان پکې 5 اګست ورکړی، ځینې پکې داسې تاریخونه چې دي دا ورکوي. خو کوم تاریخونه چې دغه کسان ورکوي نو دغه تاریخونه چې دي دا مکمل غلط دي. مکمل غلط دي چې په دغه تاریخ باندې دا روپۍ میلاویږي. ځینې وایي چې قسط چې دی دا سیوا شوی دی، لکه 18,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو دا د هغو له طرفه دا خبر راغلی چې 18,500 روپۍ چې دی دې ځل به تاسو ته میلاویږي. خو په دې کې بیا هغو بدلي هم راوستی شي. اوس هغو له طرفه دا راغلی دا قسط چې دی دا به تاسو ته 18,500 روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو په دې کې اضافه راغلی ده. د دې نه مخکې موږ تاسو ته ویلو چې دا په جنورۍ کې میلاویږي. اوس د هغو له طرفه راغلی، کېدای شي په راتلونکي وخت کې پکې بیا بدلي راولي، بیا پکې بدلي راولي. نو اوس چې دی د هغو له طرفه دا راغلی چې 18,500 روپۍ چې دی دې ځل به تاسو ته قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. خو کوم کسان چې بار بار دا تپوس کوي چې نوی قسط چې دی دا به رقم نه میلاویږي، نو اوس هم حالن ساعت زړو کسانو چې دی روپۍ هم نه دي راغستې او خپل اکاونټونه یې بایومیټریک کړي نه دي. نو کومو کسانو چې خپل اکاونټونه بایومیټریک کړي نه او د ګوتې سره یې نه لګولي نو هغو ته به ګوره روپۍ نه میلاویږي. تاسو داسې چل وکړئ چې خپل اکاونټونه چې دي دا بایومیټریک کوي. کومو کسانو ته وایي چې تاسو ته سیم نه دی میلاو شوی، هغه د خپل سیم راوالي نو راتلونکی قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. خو د هغو له طرفه حالن ساعت چې دی تاریخ نه دی ښولی شوی، نه څه نوټیفیکیشن چې دی دا جاري شوی دی. خو قسط چې دی دا به تاسو ته په لږو ورځو کې چې دی دا بل به میلاویږي. دا شته به تاسو نه یې راغستی او تاسو ته بل میلاویږي، تاسو ته به ډبل قسط چې دی دا به هم د دې سره میلاو شي. خو چې تاسو خپل اکاونټ او هر سره چې دی دا ویریفای کوئ.